بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ آتينا أو كلاچ وركمنغا موسى عليه الصلاة والسلام تا الكتاب كتاب لرا والفرقان او فرق کون کی سیز لرا لعلکم تهتدون دپارا دی چتا سنی غلار عمومے وَإِذْ قَالَ مُوسَى او کلا چوئی موسیٰ علیہ السلام لقومه قوم خفلتا یا قوم اے قوم زما انکم ظلمتم انفسکم بیشک تاسو ظلم کردے پزانو خپلو باندے باتخاذکم العجلا فسبب دنسلو ستاسو سخیلرا فتوبو پستاسو توبو باسے الى بارئکم خپل پیدا کون کی ذات تا فاقتلوا انفسکم پستاسو قتل کے زانو خپل ذالکم خیر لکم دا توبه استل دیر غرد استاسو دا پارا عند بارئکم پنید پیدا کون کستاسو فتاب علیکم پس اللہ تعالی توجہ کی پتاسو باندے انہو هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالی چی دے اغا دیر توجہ کون کی دے دیر مہربان دے پدی دو آیتون کے دا دو انعامات بیان دے رنبنے انعام دا کہ اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکو تورات شریفو اور دام دا اللہ تعالیٰ لوے نعمتو کہ تاسو لے اسمانی کتاب در کو چپائے کہ تاسو رپارا ہدایت تے دا زندگی دا تیرولو طریقی دی اور دیم دا چے بنی اسرائیلو کے کم خلقو شرک کرو ارتداد اختیار کرو کہ دسخی بندگی کڑوا او دا ناقابل معافی جرمو اللہ جل شانہو تاوستا معافی اکڑا کہ چا دسخی بندگی کڑوا داغی غلطی معاف کڑا او چې چا پہ خاموشی اختیار کڑوا داغی آخطائی معاف کو دام اللہ تعالی احسانو او تاوسر دا فرعون او دا قوم پشانتی عملو نکونے آشان سزا درکڑا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ چکل منگا ورکو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب بنی اسرائیل پخپلا دا کتاب مطالبہ اکڑا چمونگا کتاب پکار دیں موسیٰ علیہ السلام دعا اکڑا اللہ جل شانو تو فرمائل کہ کوہی تور تراش آلتا اعتقافو کا او تا تب آسمانی کتاب ملوشی موسیٰ علیہ السلام تشریف اوڑو سلویخ شپی او سلویخ رز اعتقافو کو او دا 10 ذی الحجی پر روز باندے موسیٰ علیہ السلام تا تورات شریف ورکڑے شو دا 12 دا زمردو تختیوے او پائی میں تورات شریف لکلی شو 150 سورتنا یا 150 سپارے پا تورات شریف کے پدے کے احکامات و شرائع او منحیاتو نویدامنگا موسیٰ علیہ السلام تورکو الکتاب کتاب پاربے کے قرآن تم بھی لکھی گا اور تورات شریف تم بھی لکھی گی یہ کتاب اطلاق پا توراتم شوئے ہو کو قرآن کریم بانیوم شوئے دیں الکتاب کتاب لرا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تا تورات شریف ورکڑے شو دا الکتاب نمراد تورات تے والفرقان و فرقان لرا فرقان دا مبالغر پا فرق کے فرق کون کے دا حق و دا باطل منز کے فرق کون کے دا رشتہ و دا دروغ منز کے فرق کون کے نا الفرقان فرق کون کی سیزو پیمونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب مرکو فرقان و تم مرکو آیا دا کتاب و فرقان دوال جدا جدا سیزو ندیو کدا یو سیز دے مفسرین حضرات پا دوال کول دی
یا خدا چې تورات ته کتاب ته تورات هم ویل کېږي، یعنی د تورات نوم کتاب هم دی او فرقان هم دی. یو کتاب دی چې تورات شریف دی، او قرآن کریم ته کتاب هم وي او فرقان ورته هم وي. او عربی کې داسې کېږي، عربي رأیت اللیس والغیث، غیث په عربی کې باران ته وي او لیس زمري ته ویل کېږي. نو تا یو داسې سړي ولیده چې هغه سخیم دی او هغه بهادر هم دی، چې یو داسې سړي وي چې هغه کې دوه صفتونه وي، د سخاوت او د بهادرۍ. نو عربي رأیت اللیس والغیث، ما داسې سړي ولیده چې هغه ډېر زیات او سخي دی، چې سخاوت یې په شان د باران دی او هغه بهادر هم دی او بهادري یې په شان د زمري ده. نو دارنګې تورات شریف کتاب هم دی او فرقان هم دی. کتاب په دې معنی لري چې جمع کړی شوی دی او لیکلی شوی دی. موسی علیه السلام ته دا کتاب لیکلی شوی ورکړی شوی دی په یو ځای باندې، نو په دې معنی کې کتاب دی. کتاب په معنا د مکتوب سره لیکلی شوی او جمع کړی شوی. کتیبه لښکر ته وي، دا لښکر هم را جمع کړی شوی وي. نو کتاب په دې معنا لري چې تورات شریف جمع کړی شوی دی او لیکلی شوی دی. او فرقان په دې معنی دی چې هغه د حق او د باطل منځ کې فرق کوونکی دی. یا فرقان په دې معنی دی چې دا د رښتیا او د دروغ منځ کې فرق کوونکی دی. او یا فرقان په دې معنی دی چې هغې کې احکامات او شرایع نو دا فرق کوونکی شو د نورو ملتونو، د نورو د شرکیاتو او یا د بدعاتو د رسم و رواج نه. او یا دا چې دا زائده دی الکتاب الفرقان، مونږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب، داسې کتاب چې هغه فرق کوونکی و د حق او د باطل منځ کې. یا دا عطف تفسیری دی، یعنی دا تفسیر کې د کتابو چې مونږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب، وی دا کم کتاب یادې هغه فرق کوونکی. او یادا چې کتاب نه مراد تورات شریف دی او د فرقان نه مراد معجزات دي. مونږ موسی علیه السلام ته دوه غټې معجزې ورکړې، عصا او ید بیضا، چې لاس به سپین شو، رڼا به ورکوله. داسې رڼا چې په دنیا کې آشانتي رڼا نه په نور کې شته، نه په سومې کې، نه په ستورو کې. او مراد نه همسا ده چې د موسی علیه السلام په لاس کې به لرګي او همسا به وه، چې وبې غورځولې نو اژدها جوړه شوه. نو دا فرقانو. او یا د فرقان نه مرادو فتح او کامیابی ده، چې موږ موسی علیه السلام ته فتح او کامیابی ورکړه فرعون باندې. او داسې فتح چې تمامي دنیا ته ښکاره شوه او ظاهره شوه، او تر اوسه پورې خلک به طور مثال ذکر کړي. غزوه بدر ته یوم الفرقان ویل کېږي. نو غزوه بدر هم داسې یو جنگ شوی دی، داسې یو ورځ وه چې هغه د حق او د باطل منځ کې فرق وشو. نو ځکه غزوه بدر البدرة الکبرى او یوم الفرقان دواړه ورته وي. لعلکم تهتدون، لعلکم د لاتنکې سره دی، یعنې موږ دا کتاب ولې ورکو موسی علیه السلام ته او دا فرقان مو ته ولې ورکو؟ لعلکم تهتدون، د پاره دی چې تاسو نیغه لاره ومومئ. موسی علیه السلام خو د مخکې نه په هدایت باندې دی. موسی علیه السلام خو د مخکې نه کلیم الله دی او پیغمبري ورسره ده. دا کتاب د موسی علیه السلام د پاره نه ستاسو لپاره دی بني اسرائیلو، او دا یو لوی نعمت دی د الله تعالی له طرف نه. لعلکم تهتدون، د پاره دی چې تاسو نیغه لاره ومومئ، د ګمراهو نه بچ شئ. وإذ قال موسی لقومه، په دې آیت کې دویم نعمت دی. کومو خلکو چې دسخي بندګي کړې وه بني اسرائیل سره پاسه 6,70,000 تقریبا، په دې کې صرف 12,000 کسانو بندګي بالکل نه وکړي هارون علیه السلام سره، او دې باقی کې 100 بندګي وکړه او څه خلکو خاموشي اختیار کړې وه. موسی علیه السلام قوم ته وویل چې ډېر غټ جرم هم کړی، تاسو مرتد شوي یې چې چا براه راست بندګي کړې ده، او چې دا چا خاموشي اختیار کړه دین قابل عتاب دی، دین جرم کړی دی څه نه څه درجه کې. او موسی علیه السلام دی ویرول راغونډې کړو، دې ته تیار کړو چې موږ توبه وباسو، واقعي موږ غلطي کړې ده. بیا د غلطۍ باره کې الله جل شانو حکم راولېږو چې ستاسو معافي دار چې تاسو به ځان قتلوئ به. نو قتل د دې معافي ده، ځکه د موسی علیه السلام په شریعت کې د مرتد سزا قتل وه،
او معافی بل څه صورت نو، صرف او صرف قتلو. زموږ په شریعت محمدیه کې د مرتد سزا صرف او صرف قتل نه دی، بلکې تفصیل دی پکې. مرتد به مونږه هغه کینو، هغه نه به تپوس وکړو چې ته ولې مرتد شوې، څه وجه ده، ستا په اسلام کې کوم اشکال پیدا شوی دی، په کومه مسله باندې. نه هغه مونږه بریف کو، هغه مونږه مطمئن کو، هغه له موقع ورکو د سوچو چې ته 2 ورځې 3 ورځې سوچ وکړه. هغه چې سوچ وکړي او د هغه اشکال ختم شو، بیا هغه نو مسلمانېږي، بیا د هغه سزا قتل ده. او دا قتل به هغه حاکم وقت او ریاست به ورکړي. یعنی خلق از خود په چا باندې د ګستاهی رسول او د ګستاهی قرآن او دارنګ دا فتوا نشي لګولی، او نه یو سړی په خپله یو سړی ویشتی شي او نه قتل کولی شي. یعنی دا اختیار ریاست سره دی او حاکم سره دی، هغه به داسې کي. ځکه که چېرې هر چا ته دا اجازت ورکړی شي، بیا خو به اندېرنګري شروع شي، بیا خو به خون او فساد به شروع شي، بیا خو په نه څه خبره دا ګستاهی رسول دی، نه څه خبره دا ګستاهی قرآن دی. بس ولی نو اسلام د دې خبرو اجازت نه ورکي. و د موسی علیه السلام په شریعت کې قانون سخت و، د مرتد سزا صرف او صرف قتل و، یعنی هغه مهلت ورکول او هغه توبې مطالبه کول داسې نشته. زمون په شریعت کې که مرتد وي چې زه توبه وباسم او زه بیا مسلمانېږم، نو بس هغه ته لاره کوله مسلمان شي، سزا بیا نشته دی. موسی علیه السلام دې ته وویل چې ستاسو سزا قتل دی. چې کومو خلکو بندګي کړې ده دی به قتلیږي، او قاتلان به څوکي چې کومو خلکو بندګي نه راکړې خو خاموشي اختیار کړې وه، د دین دا جرم دی، نو دیو په دې کې ایسالي، نو دی به دا نور خلک قتل کړي. دا د حسن بصري رحمت الله علیه قول دی، او روح المانی دا بل قولم لیکلی دی چې کم 12,000 کسان دي هارون علیه السلام سره چې وو، دی به راولګي او هغه بندګي کوونکي به قتلي به. ټول خلک دې ته تیار شي بس ټیک ته. ځکه موسی علیه السلام ورته ووایي چې ګوره دې نه علاوه د معافۍ هېڅ یو صورت بل نشته دی. بني اسرائیل تیار شو. موسی علیه السلام ورته ووایي چې سهار به تاسو د خپلو خپلو خیمو د کورونو مخې ته به کښېنئ او احتبا به وکړئ. احتبا دې ته وایي چې انسان په ځمکه باندې کښېني او دا خپې دا په ځمکه باندې ولګي او دا پنډۍ سینې سره یو ځای کړي، او د ملا نه څادر او یا لوپټه او یا پړې تاو کې د ډونګو سره وتړي، دې ته احتبا وي. دې کې سر به ښکته کړي، دې ته احتبا وي. داسې به کښېنئ او نه به بره ګورئ، نه به شاته ګورئ، او نه به لاس وختې واخلئ. که کم تن مزاحمت وکړو نو ګورئ د هغه بیا سزا، یعنې د هغه بیا معافي بالکل نشته دی، الله تعالی نه معاف کړي، مردود او ملعون به وي. دی تیار شو، او چې دا کومو خلکو بندګي بالکل نه وکړي، هغه 12,000 کسانو یا دغه نور منځني کسان چې وو، هغې سره تورې او چړې وې. هغې ته ووایي چې تاسو به دې سټونو له برابره دی به قتل کړئ. سحر موسی علیه السلام په یو ګټه باندې په دنګ ځای ودرېدو او اعلان یې وکړو چې یا معاشر بني اسرائیل، ای د بني اسرائیلو ډلو، ان اخوانکم یاتوکم، ستاسو زړونه تاسو در روان دي درلو، او یریدون ان یقتلوکم، د هغې اراده ستاسو د قتل ده، نو فاتقوا الله واصبروا، د الله نه ویریږئ، صبر وکړئ، مزاحمت مه کوئ، د الله حکم ته تیار شئ. بل موسی علیه السلام دې ته ووایي چې دا قتل چېرې دا ستاسو لپاره معافي ده، په دنیا کې مو په آخرت کې مو، بل مرګ باسم یو ورځ راځي، که په دې نی نو په بل صورت کې به راځي، مرګ نه خو څوک نشي تښتېدی، او دا به د شهادت مرګ ستاسو لپاره چې په دې حال کې تاسو مړه شئ. نو به دې تیار شو. دې ته موسی علیه السلام سحر چې دا اعلان وکړو، خلک ورلو چې ویې کتله چا پلار او د چا ورور او د چا زوی و، ځکه دا خو بني اسرائیل یو قوم او یو قبیله وه، نو هغې لاسونه نه ورته چې دې مونږ قتل کړو، دا خو زما ورور دی، دا خو زما پلار دی، د چا زوی دی. نو هغې موسی علیه السلام ته بیا ووایي چې مونږ به دې څنګه به قتلو به. د موسی علیه السلام دعا وکړه، الله تعالی یو توره وریځ راولېږله، هغه په میدان کې خوره شوه، نو قاتل ته دا نه ښکاري چې دا زه څوک قتلوم، او د سحر نه دغه شروع شو، قتل عام شروع شو، تر دې چې مازدیګر شو. زنانو ماشومانو موسی علیه السلام ته او هارون علیه السلام ته جړا او فریاد وکړو چې حضرت الله ته سوال وکړه چې بس کې
موسی علیہ السلام رحم دل او ډیر زیاتو. الله تعالی ته فریاد وکړو چې الہی هلاکت بنو اسرائیل، یا رب هلاکت بنو اسرائیل، اے الله بنو اسرائیل هلاک شو، البقیہ خدای چې کم قتل شو بس قتل شو، د دې باقی توبه قبول کړي. الله تعالی حکم راوړی کو چې بس چې څومره قتل شو نو دا شهادت والا مرګ دی، او چې کم باقی پاتې دا مغفورتن بهلی شوی دی. او بیا چې کوي حساب کتاب شو نو 9000 کسان تر مازیګر پورې قتل شوي وو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، او کله چې وی موسی علیه السلام قوم خپل ته یا قوم قوم زما، یا قوم سره کې یا قومي هغه یا حذف شوی دی، یا قوم اصل کې سړو ته ویل کېږي خو ښځې پکې تبعان شامل دي. دې قوم ته قوم ولي وي ځکه سړو سره د قوم قوام راځي. قوم چې جوړیږي نو په سړو سره جوړیږي، چې تش ښځې نه نو قوم څنګه جوړ شي. یعنې دا قوم چې کم ضرورت دي، کم وسایل او کم بنیاد خبرې دي هغه په سړو سره برابرېږي، ځکه ورته قوم ویل کېږي. یا قوم اے قوم زما انکم ظلمتم انفسکم، بېشکه تاسو ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې. دا ظلم څنګه کړی دی؟ باتخاذکم العجل، دا به دپاره سببیت دی، په سبب د نیسلو ستاسو سخي لره الها و معبودا په بندګۍ سره. دا ستاسو هغه ظلم او زیاتي دی. ظلم په عربۍ کې وضع الشی فی غیر موضع یا فی غیر محله ته وایي. یو څیز بې ځایه کېښودلو، یو څیز په غلط ځای کې استعمالو دې ته ظلم ویل کېږي. نو دا سجده لایق ده چې الله تعالی ته وکړی شي، معبود لایق دی چې صرف او صرف الله تعالی جوړ کړی شي. او تاسو معبود او سخي جوړ کو او دا سر هم سخي ته کېښودو، دا تاسو ظلم وکړو. نو فتوبوا الی بارئکم، چې کله موسی علیه السلام دا وایي چې باتخاذکم العجل، نو قوم ته جواب ورکړو چې موږ اوس څه وکړو، غلطي خو شوې ده، نو اوس څه وکړو؟ نو موسی علیه السلام ورته وایي فتوبوا الی بارئکم، پس تاسو توبه وباسئ الی بارئکم خپل پیدا کوونکي ذات ته. بارئ د الله تعالی صفت دی، د الله تعالی ډېر صفتونه دي او پای کې دلته کې بارئ وروړو، نه الی ربکم وي، نه الی الله وي، نه الی الخالق وي، او نه یو بل صفت بارئ وروړو. بارئ د براء نه دی، او د براء یو معنی راځي دا سړی چې قلم جوړي او دا سوکه ولا وباسي نو دې ته براء ویل کېږي. صحیح جوړول، قلم صحیح جوړول. او چې کم بور ووایي ته عربۍ کې بور، موږ لکه دا بور دی، داسې کې دا براء نه دی چې کم جوړ کړی شي او کم څیز وغورځوی شي دا بور. هغې کې عربۍ کې ورته کلامه ویل کېږي. نو د بارئ معنا صحیح جوړول او سم جوړولو، بغیر د نقص او بغیر د عیب نه، نه کم او نه زیاتو، دې ته بارئ ویل کېږي. الله تعالی چې کله دا ماشوم تیاري نو دیم صحیح سالم تیار کېږي، ځکه ورته بارئ ویل کېږي. بارئ کې اصل کې بغیر د یو نقشې نه او بغیر د یو مثال نه اول ځل باندې پیدا کولو ته بارئ ویل کېږي. د عدم نه وجود ته راوستل بغیر د نقشې نه او بغیر د څه مثال نه دې ته بارئ ویل کېږي. زموږ د پښتو ژبه ډېره لنډه او تنګه او د اردو موږ وایو پیدا، نو د پیدا معنا د بارئ، پیدا خو معنا ښکاره کولو. پیدا دا د فارسی ژبې لفظ دی، په معنا چې یو څیز پټي او ښکاره یې کړي، نو دا معنا پیدا ده. خالق ویل کېږي د یو حال نه بل حال ته منتقل کولو. المقتدر الناقل من حال الى حال، امام راغب رحم الله د خالق معنا کړی ده. هغه قادر ذات چې یو څیز د یو حال نه بل حال ته منتقل کړي. نو دا خالق الله تعالی موږ په اول ځل پیدا کړو، چې کله زموږ روح په ازل کې پیدا کړو هغه وخت الله تعالی بارئ و. اوس د هغې نه پس موږ یو حال نه بل حال ته منتقل کېږو. لکه دلته نه روح راشي ماشوم کې داخل شي نو دا خالق شو. لکه دلته نه یو ځای ته راغی، کله چې دا ماشوم دنیا ته دا معنا الله تعالی خالق شو، چې دا ماشوم دی یو ځای نه بل ځای ته منتقل کو.
د دنیا نه انسان زی آخرت ته دا الله تعالی خالق ته هلته منتقل کو او بارئ په اول ځل باندې د آدم نه وجود ته راوستلو دلته بارئکم وی چونکې دی دغه خپل معبود او خپل خالق ګرځولی و نو قرآن ته بارئ راوړو چې دا د معبود جوړېدو قابل هم دی دی دای سکون هم شي الی بارئکم خپل پیدا کوونکي ذات ته نو فقتلوا انفسکم پس تاسو قتل کې خپل ځانونه فقتلوا انفسکم خپل ځانونه قتل کې خپل نسب د خودکشي وکړئ نه فقتلوا اخوانکم خپل رونه قتل کې او تاسو ټول په منزله درونو یې او وایي کې خپل ذات ته ستاسو ان یقتل البریء منکم المجرم چې کوم بری دی هغه مجرم قتلی به فقتلوا انفسکم پس تاسو قتل کې خپل ځانونه چونکه خبر د موسی علیہ السلام د شریعت شروع ده او جرم د هغې غټو سختو او ناقابل معافیو نو د هغې مطابق ورته سزا راله فقتلوا انفسکم پس تاسو قتل کې خپل ځانونه ذالکم خیر لکم ذالکم دا توبه ایستلو یا ذالکم دا خپل ځان قتلول خیر لکم ډېر غوره دی ستاسو دپاره دا ډېر بهتر دی ستاسو لپاره که ځان نه قتل نو مرګ خو باسم راځي که ستاسو هر څومره عمر شي مرګ به نه راځي سو نو لهذا دا مرګ د لخه دی عند بارئکم پنیز د پیدا کوونکي ستاسو فتاب علیکم پس الله تعالی توجه وکړه په تاسو باندې د بارئکم او د فتاب علیکم منځ کې کلام حذف دی نو موسی علیہ السلام هو تداوی آدی دا کارو کو کن آوے کو یعنی فقتلوا انفسکم فتاب علیکم دی خپل ځانونه قتل کړو ځان توبه ته حواله کو او توبه دی قبولم شو فتاب علیکم پس الله تعالی توجه وکړه مهرباني وکړه پتا سبحان الله تعالی مهرباني به وکي علیکم پتا سبحان دی چې کله تاسو داسې کار وکړئ انه هو التواب الرحیم بیشک الله تعالی چې دی هو التواب هغه ډیر رجوع کوونکی دی او ډیر توجه کوونکی دی الرحیم ډیر مهربان دی الله پتا سبحان اوسم مهرباني وکي او الله تعالی مهرباني وکړه دی خپل ځان حواله کو او شانتی وشمو او ما هم مخکې دی ټول توبه هغه قبول شوه او کله چې ورکومږه موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرق کوونکي څیزو دپاره دی چې تاسو نیغه لاره ومومئ او کله چې وی موسی علیہ السلام قوم خپل ته اے قوم زما بېشکه تاسو ظلم کړی دی په ځانونو خپلو باندې په سبب د نیسلو ستاسو سخي لره پس تاسو توبه وباسئ خپل پیدا کوونکي ذات ته پس تاسو قتل کې ځانونه خپل دا توبه ایستلو ډېر غوره دي ستاسو لپاره په نيز د پیدا کوونکي ستاسو پس الله تعالی به توجه کي په تاسو باندې بېشکه الله تعالی چې دی ډېر توجه کوونکی ډېر مهربان دی بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ او کلا چوی تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا هرگز مونږ به یقین ونکو ستا په خبره باندې حتی نر الله تر دې چې مونږ ووینو الله تعالی لره جهرة مخامخ فاخذتکم الصاعقة پس ونیسلو تاسو لره تندر وانتم تنظرون حال دا دی چې تاسو قتل ثم بعثناکم بیا راژوندي کړی مونږ تاسو من بعد موتکم رستو د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون د پاره دی چې تاسو شکر ادا کړئ په دې دواړو آیتونو کې د الله جل شانه د یو بل نعمت بیان دی چې په بني اسرائیلو باندې شوی و بني اسرائیلو موسی علیہ السلام ته وویل چې موږ الله تعالی په خپلو سترګو باندې مخامخ لیدل غواړو
د الله تعالی شکل او صورت لیدل واړو دا دعوا او دا مطالبه ناجایزه و نامناسبه و او دی موسی علیہ السلام ته وایي چې صرف ستا په خوله او ستا په وینا موږ یقین نه کوو چې تا الله تعالی سره خبرې وکړې چې تر څو موږ په خپلو سترګو باندې په خپله نه لیدلي د الله جل شانه غضب په دې باندې راغی تندر په دې باندې راپرېوته او دی وسوځېدل او مړه شو بیا موسی علیہ السلام دعا وکړه چې الله زه کله واپس لړشم بني اسرائیلو ته نو قوم به زمانه تپوس کی چې زمونږ او یا سرداران کسان ته څه کړو نو که زه هغوی ته ډېر ویم چې هغوی ناجایزه مطالبه وکړه او بېادبي وکړه او د هغې د وجې نه په باندې الله تعالی عذاب راغی نو بني اسرائیل به په باندې اعتماد ونه کړي یقین به ونه کړي نو الله اوس یې راژوندي کړي د موسی علیه السلام په دعا سره هغه اویا کسان بیا راژوندي شو او الله تعالی دوی له بیا موقع ورکړه د ژوند د تېرولو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ دې کې د مفسرین حضراتو اختلاف دی چې دا واقع کله شوې وه آیا دا چې دا دسخي بندګي لا نه وه شوې د هغې نه مخکې دا واقع شوې را که نه دسخي د بندګۍ نه بعد نو دواړه قوله دي خو راجح قول دا دی چې دا دسخي د بندګۍ نه بعد دا کار شوی دی چې کله موسی علیه السلام تورات شریف راوړو او راله ویې کته چې بني اسرائیل دسخي په بندګۍ کې مبتلا دي او کله هغوی ته ووایي چې تاسو توبه وباسئ او توبه دا ده چې بعد ستاسو به بعد قتل کیږي او سهار نه تر مازدیګره پورې او یا زره کسان قتل شو موسی علیہ السلام دعا وکړه الله تعالی ورته معافي وکړه بني اسرائیلو ته بیا الله جل شانه موسی علیہ السلام ته ووایي چې ته به دې بني اسرائیلو کې او یا کسان منتخب کا هغوی راوله کوهتور ته چې دوی ما ته عذر پیش کړي چې زمونږ د خلکو نه خطا شوې ده او غلطي ترېنه شوې ده چې دوی دسخي بندګي کړې ده دا به یو قسم وفه دي د قوم د طرف نه او دوی به الله تعالی ته عذر پیش کړي او معافي به وغواړي د دې معافي به مکمل شي دې سره سره موسی علیہ السلام چې کوم تورات شریف قوم ته ورکړو نو په هغې کې بعضې احکامات دې ته سخت ښکارېدلو چې دا احکامات سخت دي په دې موږ ته عمل کول ګران دي نو دغه اویا کسان به دا گزارش مو کی چې دا احکامات سخت دي که دې کې لږ ترمیم وشو دا اویا کسان رالو موسی علیہ السلام دې ته اول ووایي چې تاسو به غسل وکئ د غسل نه بعد توبة نصوح به وکئ خالصه توبه به وباسئ په هغې کې به شرایط نه ږدئ چې زمونږ توبه را په دې شرط نه شرط نه مکمله خالصه توبه د زړه نه او د هغې نه بعد به درې روجې ونیسئ او د هغې نه بعد به ځو کوهتور ته دوی په دې دواړو خبرو عمل وکړو او چې کله روانېدل نو ورته چې په لاره به تسبیح او تهلیل وایي د الله پاکي بیانوئ د الله تعالی لویي او د لا اله الا الله اقرار به کوئ دې سره سره دوی کوهتور ته رالو موسی علیہ السلام غر ته بره وختو او دا اویا کسان لاندې پاتې شو دې کې الله جل شانه یو سپینه وریځ راوسته هغه سپینه وریځ په پورا تور غر باندې خوره شوه دا اویا کسان هم پټ شو موسی علیہ السلام هم قوم ته موسی علیہ السلام ښکارېدو چې موسی علیہ السلام الله جل شانه سره خبرې کولې د الله جل شانه کلام دین واورېدو نو چې کله موسی علیہ السلام سره به الله تعالی خبرې کولې د موسی علیہ السلام تندې به دومره چمک به وو چې د دې سترګې به کیرې بیرې شوې دې ته به څه نه ښکارېدلو خو افعل او لا تفعل ان الله تعالی موسی علیہ السلام ته چې داسې کوئ داسې کوئ داسې کوئ او دا مه کوئ دا کلام دی واورېدو چې کله موسی علیہ السلام ښکته راکوز شو دې ته وایي چې اوس هم یقین راغی چې الله تعالی ما سره کلام وکړو تاسو هم واورېدو دې دوران کې د بني اسرائیل او یو کسان موسی علیہ السلام ته ووایي چې دا خو الله تعالی تا سره لګیا دی موږ خو موږ سره خبرې نه کوي نو دا وخت کې الله تعالی دې سره کلام کې دیم شامل کړو او ته وفرمایلو چې انی انا الله لا اله الا هو
ځان لا تعالی ما زمانه ما سوا بل معبود نشتا او ذو بکتا د مکې مکرمه مالک ما او اخرجتکم من ارض مصر او ما تاسو د مصر د ځمکې نه راوباسلې د فرعون من اخلاصي درکو فاعبدوني ولا تعبدوا غیري زما بندگی وکوي زما نه علاوه د بل چا بندگی به نه کوئ. دا خبره دې سره وشوه. موسی علیه السلام چې کله راکوز شو دی ورته وویل چې زمونږ خو یقین نشو په تا باندې دا تا سره چا خبرې کولې؟ آیا دا تا سره شیطان خبرې کولې که نه دا تا سره یو جن خبرې کولې؟ دا دواړه کوله شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي دي فتح العزیز کې چې دا شیطان تا سره خبرې کولې که نه یو جن د سره کولې. مونږ خو الله تعالی ونه لیدو. نو دی ورته چې لن نؤمن لک مونږ صرف ستا په خبر باندې اعتماد نه کوو چې دا الله تعالی تا سره خبرې کولې. که زمونږ په دې خبره اعتماد وي نو هلته به هم کړو په توري سینا کې وادي سینا کې به هم کړو. نو مونږ بالا په تا باندې یقین کو او ستا خبره ومنو چې کله مونږ الله تعالی په خپلو سترګو باندې مخامخ ووینو چې تا سره خبرې کوي. دا دواړه خبرې غلطې وي. یو خو دا چې د موسی علیه السلام نه انکار وکړو چې لن نؤمن لک موږ په تا یقین نه کوو. یو سړی چې په پیغمبر باندې ایمان وروړي او دا معجزه وویني د دې نه پس دغه په یو خبره باندې یقین نه کول دا کفر دی. دا خو کافر شي تر پیغمبر په خبره یقین نه کوي. پیغمبر خو وی دیتا چې دا په هر خبره باندې چې د غیب سره تعلق ساتي او بغیر د لیدو او بغیر د اورېدو نه کته په خپل وګونو اوري او کنه او په خپل سترګو د لیدلي او کنه دا په اعتماد باندې معنی با دې ته ایمان ویلي کیږي. او دې موسی علیه السلام چې ستا په خبره موږ یقین نکو نو په دې باندې کافران شو. بیا دا بل داوله دینم خراب و چې دې موږ الله تعالی په خپل سترګو مخامخ وینو یعنی موږ د الله تعالی شکل او صورت وینو. دا ډیره غټه بې ادبي و ډیره غټه ګستاخی و. په دې دوه خبرو باندې الله تعالی غضب په دې باندې راغی. هغه سپینې وریځې نه په دې باندې اور را پریوتو او دې ټولو سوځېدلو او موسی علیه السلام باندې ساسر وشو کنه. نو روح المانی دواړه کولې لیکلي دي چې موسی علیه السلام وفات شوی نه دی خو بېهوشي پرې راغلې ده او یا د چا باندې بېهوشي هم نه ده راغلې خو دا او یا کسان باقاعده مړه شو موت حقیقي په دې باندې راغی بېهوشي پرې نه ده راغلې. روح البیان او روح المانی دواړه لیکلي دي چې دی یو ورځ او یو شپه مړه پراتو دا او یا کسانو. موسی علیہ السلام دعا وکړه چې الله ما بنی اسرائیل راوستلو اخترت بنی اسرائیل ما په بنی اسرائیل کې او یا کسان غوره کړو منتخب مې کړو او را مې وستلو او دا خو ما راوستي په دې خبره چې یو خو به دې عذر پیش کړي دویم دا چې دی به ګواهان شي چې دا کتاب الله تعالی ما ته راکو. نو دا ګواهان چې سره مړه شو نو زه به شاته کوم ته څه جواب ورکوم او چې زه لشم خالی لاس یوازې او قوم ما ته وي چې او یا کسان سرداران زمونږ څه شو نو که ته 1000 پیري ووایم چې دا بې ادبي وکړه دا ګستاخي وکړه نه یې خو په دې خبره یقین نه کړي. ای الله که چې تا دې مړه کړو نو هلته به دې مړه کړو. اهلکتهم من قبلو تا مخکې دې هلاک کړي به دي هلته بني اسرائیل ته کې توري سینا کې. اے اللہ دی ژوندي کې الله تعالی د موسی علیہ السلام په دعا سره دا او یا کسان بیا را ژوندي کړو را پایسولو. الله تعالی یو لوی نعمت په دې باندې وشو چې د موت نه بعد الله تعالی دوباره ژوند دی لورکو او چې څومره موده را ژوند دی پاتې و چې هغه دی پوره کړي. او قلتم یا موسی او کله چې وی تاسو اے موسی علیہ السلام دا او یا کسان او دین کول روح المانی لیکل چې دا او یا دا 10,000 کسانو 10,000 کسانو دا خبره کړې وه لن نؤمن لک مونږ هرگز یقین نه کوو په تا باندې اے لن نصدقک مونږ به هرگز تصدیق نه کوو د ستا د خبرې لک یعنې قولک ستا د خبرې حتی نر الله تر دې چې مونږ ووینو الله تعالی لره جهرتن مخامخ جهرتن عیانا جهر ښکاره کوي په دې کې د وضوح معنا ده
مجاهر ښکاره ګناه کوونکي ته وي. نو جهرتن مخامخ عیاننو دا هم مخامخ یا په خپلو سترګو باندې. فاخذتکم الصاعقة نو دا دعوا دی مناسب نه وه چې موږ الله تعالی مخامخ ووینو، ځکه چې د دې مقصد چې الله تعالی موږ باقاعده شکل و صورت سره ووینو. الله تعالی لیدل دا نه چې ګنې مناسب نه دي یا ګنې دا آرزو نه راپکارو. دا آرزو خو موسی علیه السلام هم کړې وه، رب ارنی انظر الیک، ای الله زما اړه غواړي چې تا ووینم. موسی علیه السلام هم دا آرزو کړې وه چې تا لیدل غواړم. الله تعالی تو فرمایل چې لن ترانی ته ما نشي لیدی، ها یو کار وکړه ته دې غر طرف ته وګوره، زه په دې غر خپل تجلی واچومه، لکه تا دې غر ته وکتې شو دومره صلاحیت درکړو نو ما هم بیا ووینې. د الله تعالی د لیدلو آرزو کول او دعا کول داسې نامناسبه بې ادبي نه ده، خو د دې خو مقصد دعا نه وه، د دې مقصد ګستاخي وه چې موږ الله تعالی په شکل و صورت سره په دنیا کې وینو. اول د موسی علیه السلام نه انکار کولو، دا نه چې الله تعالی لیدل ناممکن دي. دنیا کې بعض انبیاء کرام علیهم السلام هغه الله تعالی لیدل، لکه نبی علیه السلام. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دا دی چې نبی علیه السلام الله تعالی لیدل دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دې ټول انکار کو چې نه نبی علیه السلام الله تعالی نه دی لیدلی، لیکن ابن عباس به چې نه لیدلی دی. اکرمه رضی الله عنه هم دا خبره کوله چې نبی علیه السلام چې الله تعالی لیدلی دی. او په جنت کې خو به انبیاء کرام علیهم السلام او عام مومنان هم الله تعالی ویني. او باقاعده صحیح روایتونه دي چې تاسو به الله تعالی داسې وینئ او په دې کې به هېڅ شک نه لکه څنګه چې تاسو د سپوږمۍ ته مخامخ ګورئ. څنګه چې د سپوږمۍ په لیدو کې شک نشته دی او تاسو پکې ازدحام نه کوئ، جنګ جګړه نه کوئ په لیدو کې، دغه شان په یو ټیم کې به خلک الله تعالی ته ګوري، خو هغه لیدل به بغیر د کیف نه به وي. او دی په دنیا کې د الله تعالی شکل و صورت لیدل غوښتل، دا بې ادبي شوه. فاخذتکم الصاعقة دنیا کې یو سړی په خوب کې الله تعالی نشي لیدی. انبیاء کرام علیهم السلام خو ځان له یو شان دی، یو عام انسان په خوب کې الله تعالی نشي لیدی. دومره طاقت په یو انسان کې نشته چې هغه الله تعالی رؤیت وکړي شي. په ویښ هم نشي لیدی او په خوب کې مو. باقي کتابو د بزرګانو دا واقعات اورئ چې هغې الله تعالی ولیدل، دا الله تعالی دا تجلی لیدلې ده. لکه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه باره کې چې راځي چې ما الله تعالی ولیدو او په سلام ځل ما بیا دا ووایي چې نو دا الله تعالی لیدل نه دي، دا یو تجلی او د هغې لیدل دي، ورنه الله تعالی لیدل په دنیا کې په خوب کې نشي کېدی. فاخذتکم الصاعقة پس ونیسلو تاسو لره الصاعقة تندرو. صاعقه اور ته ویل کېږي چې ایسر اواز ومي، اور او اواز چې دواړه جمع شي ایته صاعقه ویل کېږي. اصل کې صاعقه اور ته وي او اور نو، ځکه چې هغه سپینه وریځ او نور و. په دغه اویاو کسانو په کوه طور چې کومه وریځ راغلی دا نور و، نو د هغه نور نه اور څنګه راغی؟ نو دا اصل کې د نور نه د الله تعالی عذاب په دې باندې راغی. دا عذاب نه تعبیر په صاعقې سره وکړو او دا عذاب د عام صاعقې نه هم خطرناک و. عام د وریځې نه چې کوم اور راپرېوځي ته موږ تندر وایو، نو دغه د سپینې وریځ دا تندر دا د دې تندر نه سیاست سخت و، ځکه چې کله د وریځې نه تندر راپرېوځي نه په یو تن یا په دوه کسانو راپرېوځي، یعنې پوره مجلس نه تباه کړي، صرف یو تن یا دوه کسانو. که په ونه راغی نو ونه یې ماته کړه، که په یو انسان مات کړي او مړی کړي یا په ساوري باندې، لیکن پوره مجلس باندې نه راځي. بل دا چې د دنیا د تندر نظام بچ کولی هم شي، یعنې زر آخوا شه آخوا کېدو د خوا کېدو پکې امکان پکې وي، لیکن دغه نور نه چې کوم تندر راغلو نه هغه په پوره اویاو کسانو باندې راغی او اویا کسان په یو ځای باندې ووالو. بل دا چې د هغې نه بچ کېدل ناممکن و او د دنیا د دې نه بچ کېدل ممکن دي. نو دغه د نور نه چې کوم تندر راغلو
آیت صاعقه وی لیکن دا عام صاعقه نه زیات او سخت او خطرناکو. فاخذتکم الصاعقه پس اونیسلو تاسو لره تندرو یعنی زوردار آوازو وانتم تنظرون داو حال داری چې تاسو قتل ستم قتلو یعنی دا عذاب چې کله په تاسو باندې راتلو دا وخت تاسو قتلو یادا چې په چا باندې مخکې راغی په چا باندې وروسته راغی ناغه چې چا باندې مخکې راغی نو د رستنو ته کده چې پلانکی ملګری هغه هلاک شو مړ شو. وانتم تنظرون حال داری چې تاسو قتلو دې ځکه وي چې دانه چې غنول تاسو به اوش شوي نو بیا غنې مړ شوي نه باکه تاسو وی خو قتلو مو او تاسو سترګو وړاندې په تاسو باندې عذاب د بر نه راغی. ثم بعثناکم بیا مونږه ژوندي کړی تاسو ثم بعثناکم ثم احییناکم بیا ژوندي کړی مونږه تاسو. دا تندر چې په دې راغلو دا دی به اوش شوي نو باقاعده مړ شوي او موت حقیقي په دې باندې راغلو ځکه باس په عربی کې پورته کېدو ته وي حرکت کولو ته ویل کېږي راویښولو ته وي او ژوندي کولو ته وي. دلته کې احیین بعثناکم په معنا د احییناکم سره مونږه ژوندي کړی تاسو دانه چې موږ تاسو په هوش کې راوستئ تاسو به هوش شي نه باقاعده مړ شوي دي ځکه یو ورځ او یو شپه روح د دې د بدن نه باقاعده وته و او د موسی علیه السلام په دعا سره تاسو را ژوندي شئ. دا ثم چې دا په عربی کې د وقفې دپاره راځي یعنی یو کار مخکې شوی او بل کار ډېر وخت پس کېږي چې منځ کې پکې وقفه وي او که یو کار فوراً کېږي نه پر بیا ثم نه بیا پسې فا راځي دا نه چې فبعثناکم نو نه چې بیا موږ فوراً راپاسول او ژوندي م کړی ثم تاخیر دی وخت پکې منځ کې تیر شوی دی خو کافي ټایم و ثم بعثناکم بیا را ژوندي کړی مونږ تاسو. موسی علیه السلام دعا وکړه دې ذکر سورې اعراف کې 9 سپاره کې را روان دی. موسی علیہ السلام لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي ان لا کچرتا دی ملکول خامها نو التبر ملکلو په وادي سینا کې نو دلتر ملکلو اوس بشاته قوم ته جواب ورکوم دا خو د 12 قبیلو نمائندگان دي سرداران دي او منتخب کړي شوی خلق ته هغه وایي چې موسی علیہ السلام زمونږ او یا کسان دی بوتلو مړ کړو اوس لګي چې به ادبی کړی دا نو بنی اسرائیل خاصم داسې خلق دی یو خپل غلطو ته غلطی نه وي نو زوایل سي جواب ورکوم ثم بعثناکم یا ژوندي کړی مونږ تاسو من بعد موتکم رستو د مرګ تاسو نه چې په دغه صاعقې سره تاسو مړ شوئ او دا موت حقیقي و. موت په عربی کې انقطاع الروح عن البدن توي روح چې د بدن نه جدا شي ته موت ویل کېږي او حیات په عربی کې اتصال الروح بالبدن توي روح چې کله بدن سره یو ځای شو دې ته حیات ژوند ویل کېږي. من بعد موتکم رسل مرګ تاسو نه او ولې لعلکم تشکرون د پاره دې چې تاسو شکر ادا کړئ چې الله څومره غټه بې ادبي موکړه ګستاخي موکړه یو د غلطۍ د پاسه غلطي دا یا کسان راغلیو چې زموږ کوم قوم والو ګستاخي کړې راو د سخی بندگی کړی دا دایره معافی پر راغلیو نو په معافی کې بل غلطي وکړه راغلی د عذر پیش کول لو او په عذر کې بل غلطي وکړه غټه او داینه غټه غلطي وکړه دا غلطي د سخی د بندګۍ نه غټه غلطي و ځکه چې داسې ناشنا مطالبه چې موږ الله تعالی په خپل سترګو مخامخ وینو او په شکل او صورت سره نو دا یو ناشنا او داینه قبیح غلطي و د غلطۍ د پاسه غلطي او د الله تعالی احسان دی په تاسو باندې چې د موسی علیه السلام او د هارون اسلام دعاګانې دي لعلکم تشکرون د پاره دی چې تاسو شکر ادا کړئ نو ځکه موږ تاسو له مقدر کړه. اصل کې ردی ژوند لا پاتې و خو موت په دې باندې باقاعده راغی د عذاب موت چې موسی علیه السلام دعا وکړه د دعا نه پس الله تعالی دوباره دې ژوند ورکړو چې څومره ژوند د دې پاتې و دا یو خپل ژوند د الله تعالی په علم کې ظاهر پر الله تعالی دوباره مکور کړی شو او دا تقدیر نه خلاف نه لري تقدیر کې الله تعالی دواړه خبرې لیکلي دیم لیکلي چې په دې به موت راځي په دې ټیم باندې به دام لیکلي چې بیا دوباره مکمل راويږي د ژوند او یو حقيقي موت ته چې اخرانی ټیم وي
چې دای نه پس دوباره دنیا ته راتلل نشته، نو د هغه مرګ نه پس بیا څوک دوباره نشي ژوندی کېدی. او دا موت هم د دې موت او د عذاب دپاره او د دې موت نه پس چې دی ژوندي شو، نه دی مکلف دی او که نه دی. دا مفسرین دا واقع لیکلې را، خبره لیکلې را چې کله موت په دې باندې راغی، دی خو آخرت هم ولیده، دی خو هغه 24 غنټې د موت په حالت کې هم تېرې کړې، د ملک الموت هغه روح وتل هم دی ولیده. نو آیا د دې نه پس چې کله دی بیا ژوندي شو، نو دا وروسته ژوند د دې د تکلیف دی او که نه دی؟ د تکلیف نه مراد چې دی بندګي به د الله تعالی اوس کي او که نه به کي؟ وی او کی به لکه بل مرګ هم په دې باندې را روان دی، تر څو چې هغه بل مرګ چې بس برزخ شروع کېږي او تر قیامت تر ورځې به انسان وي، نو هغه موت لا په دې نه دی راغلی. نو ترای په عمر کې چې څومره وقفه را دیو باقاعده الله تعالی بندګي به کي به. او دی اشاره هم شته دی کله چې د انور د مغرب د طرف نه راوخیږي، نو د هغې نه پس هم دنیا ډېره زمانه موجوده وي، تقریبا 90 سال یا 120 سال به بیا هم ځمکه به قایمه وي، حالانکې انور د مغرب د طرف نه راختلی دی او بیا هم دنیا دایي. چې کوم خلک هغه ټایم کې موجود دي چې کله انور د مغرب د طرف نه راوختو، چې دې کې کوم یو کافر دی، نو دا خو توبې دروازه بند شوه او دی ایمان به نه وروړي، که وروړي نو قبول نه دی. او که یو ګناهګار دی او یا که یو عاصي دی، دا توبه الله تعالی بیا نه کوي، که قیامت علامت دی. لیکن اشکال دا دی چې د دې نه پس کوم خلک پیدا شي، دا خو ژوند 120 سال پاتې دی یا 90 سال لا پاتې دی، نو دې دوران کې چې کوم خلک پیدا شي د هغې به صحیح، نو هغې باقي چې بلوغت ته ورسي د هغې ایمان به قبولي. خو دا چې کوم خلکو د قیامت دا نښه په خپلو سترګو باندې ولیده، اوس کایي توبه باسي یا ایمان نغه نه قبولو، دارنګې دې هم الله تعالی موقع ورکړه، دی به دا باقي ژوند به سم تېري به د احکاماتو مطابق، دا نه چې دیو د آخرت په حکم کې دي. او کله چې وی تاسو موسی علیه السلام مونږ هرګز یقین نه کوو په تا باندې، تر دې چې مونږ ووینو الله تعالی لره مخامخ، پس ونیسلو تاسو لره تندرو، حال دا چې تاسو قتل بیا راپورته کړی مونږ تاسو وروستو له مرګ ستاسو نه، دپاره دې چې تاسو شکر ادا کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا او سوريكمونغا عليكم پتاسو باندي الغماما دوريزي وانزلنا او نازل کمونغا عليكم پتاسو باندي المنّا ترنجبين لرا والسلوى مرزان لرا کلو خريتاسو من طيبات ما د پاکو آسیزنونا رزقناکم چې درکړي مونږ تاسو ته، وما ظلمونا او دی ظلم اونکو په مونږ باندې، ولکن کانو لیکن دیو انفسهم فزانونو خپلو باندې یظلمون چې ظلم یې کولو. په دې آیت مبارکه کې الله تعالی د درو نعمتونو بیان دی چې په بنی اسرائیل باندې وشو. بنی اسرائیل چې کله د بحیر کلزم نه وړېدل، د فرعون او د هغه د لښکرو نه نجات ومومو، موسی علیه السلام ته تورات شریف میلو شو او دی چې د سخي کم بندګي کړې وه د هغې معافي تلافي وشوه. د هغې نه پس موسی علیه السلام دې ته وویل چې ستاسو آبایی علاقه ملک شام دی، ملک شام کې قوم عمالقه قابض شوي وو، تاسو لړ شئ قوم عمالقه سره جهاد وکړئ او د هغې نه خپلې علاقې ازادې کړئ. لومبني د جهاد حکم چې راغلی دی دا په تورات شریف کې او د موسی علیه السلام په امت باندې راغلی دی. د دې نه مخکې په ځمکه باندې د جهاد حکم نو، یو قوم به چې سرکشه شو د الله تعالی طرف نه عذاب به پای باندې راغی
د دې نه پس د موسی علیه السلام نه بعد د جهاد حکم راغی. بني اسرائیل د څو کالونه د فرعون په غلامۍ کې پاتې شوي وو، هغه پستی په دې کې را روانه وه، هغه جرأت او بهادري په دې کې نه وه. بهرحال موسی علیه السلام دې تیار کړو چې جهاد به خامخا کول پکاري. هسې د دې خپله اراده چې واپس به لاړ شو مصر ته. مصر اسم آباد ملک دی، زرخیزه علاقه ده، باغونه دي، میوې دي، انګور او انار په دغه علاقو کې او زیتون خشته دی. بل دا چې محلات او بنګلې د فرعون او دغه د قوم نه پاتې شوې، نو بس هلته به اوسېږو. لیکن موسی علیه السلام او هارون علیه السلام خو په مصر باندې د قبضې دپاره خو نور راغلي، هغوی اصل کې خپلې آبایي علاقې ته تلو لپاره دې تیارولو. نو واپس مصر ته به ونه تلو، وی نه زه به ملک شام ته خپلې علاقې به اخلو. هغه زمانه کې ملک شام دا موجوده اردن، فلسطین، کنعان او دا شامو، دې څلورو ملکونو ته ملک شام ویل کېدو. د نبی علیه السلام په زمانه کې ملک شام د دې څلورو ملکونو نومو، د کنعان او د فلسطین او د اردن او د ملک شامو. دې یو وفد ولېږو چې لړ شو دا علاقه به وګورو، قوم عمالقه به ووینو. دا وفد چې لاړو نو موسی علیه السلام دې ته په لار باندې ووی چې بېشکه قوم عمالقه جبابره دي، طاقتور دي، قد و قامت په اعتبار سره انتهایی دنګ دي او غټ غټ سرونه په شان د ګنبدو او ډېروم دي. لیکن الله تعالی وعده کړې ده ما سره چې د جهاد او د جنگ نوبت به نه راځي. بني اسرائیل چې څنګه د علاقې ته ور داخل شي نو د بغیر جنگ نه به قوم عمالقه شکست بخوري او ځي او تېښته به کړي. خو دا شرط دی چې بني اسرائیل به ملک شام ته به داخلېږي، دا نه چې بني اسرائیل د ناست هلته میدان کې وي او ملک ته آزاد شي، داسې به نه کېږي. دې چې لاړه نو قوم عمالقه یې د نږدې نه ولیدلو. نو موسی علیه السلام دې ته خبرداری ورکړه چې واپس لړ شي، نو دا ورته مه وایي چې دومره طاقتور دي، دومره دنګ دي او داسې داسې دي. صرف یوشع بن نون او دارنګې نور چې کوم خاص هغوی واپس چې لړ نو خپلو قبیلو ته یې خبر ونه کړه، باقي ټولو ورته ووایي چې قوم عمالقه داسې خلک دی چې فرعون به د نه هیر شي او د فرعون طاقت او د فرعون لښکرې به د نه هیر شي، داسې خلک دی، هغوی به هم ژوندي وخوري، داسې خلک دی، لړ نه شی. ګورئ دې خو هسې هم شکستونه خوړلي وو، هسې هم پستي او دا په دې کې را روانه وه. موسی علیه السلام ته یې وویل فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ته لړ شه او ستا رب دې تا سره لړ شي او هلته کې جنګ وکړې او قوم عمالقه یې شکست ورکړې او علاقه ازاده کړې، موږ به لړ شو. بیا نافرماني وشو، بیا د الله جل شانه را طرف نه په دې باندې یو عذاب مسلط شو. عذاب دا و چې تاسو په دې میدان کې اوس 40 کاله پاتې کېږئ به او د دې میدان نه به بار نه وځئ او یو بلا مقصد زندگی به تېروئ. نو دی به د میدان تیح نه د بار وتو کوشش کو، لیکن چې سار به یو سړي څونه سفر کړو ماښام به وده شو بیا په خپل ځای باندې ملاستو. دا یو میدان و 12 فرسخه و، په یو فرسخ کې 3 میله وي، نو 36 میل دا یو علاقه وه او دشت و بیابان و، اوبه پکې هم نه وې، د سوري انتظام پکې هم نه و، یعنې ځنګل هم نه و چې ګنې د سورو انتظام و پکې، او ځمکه هم بنجر وه، د کروندې ځمکه نه وه. نو د ژوند د تېرولو هېڅ یو سبب په ظاهره کې هلته کې نه او عذاب په دې دا راغی چې 40 کاله به دې و دې ځای کې. د 40 کالو مطلب دا دی چې دا دې کې کم جوانان د دې نافرماني وکړه، نو دا جوانان به 40 سال کې دننه دننه مړه شي او بیا چې کوم ماشومان دا بالغان شي. ماشومانو چونکې ګناه نه دی کړې، نافرماني نه کړې، جوانانو کړی دی، او چې تر څو دا جوانان فنا شوي نري د الله عذاب په دې مسلط دي. اوس ورځ وه، شپه راغله، قوم موسی علیه السلام ته وویل چې د ورځې ډېره زیاته ګرمي ده، نو د سوري انتظام نشته او کمرې مونږ نشو جوړولی، مکانات مونږ ته خو 6 لکه نه زیات بني اسرائیلو، او دارنګې د خوراک او ستاک انتظام بسي. نو موسی علیه السلام الله جل شانه ته دعا وکړه، سره د عتاب او سره د نافرمانۍ
الله تعالی بنی اسرائیل باندې د خوراک تنظیم علم کو او د اوبو تنظیم علم کو. د اوبو ذکر وروسته را روان دی او د خوراک او د اسکار ذکر دلته دی. الله جل شانو بس پین واریا زروالي ګره دروازه سارو چې نور روحه ته نور وګرمېدو تک سپین واریا براله او دا به د عام واریزو په شانتي نه وه بلکې دا به یخه وه مزیداره به وه. نو دا به تر ماښامه پورې به وه چې دوی د لور نه بچ شي. مثال د چت و او د شپې په میدان تیغ کې یو ستن ولاړه وه د رڼا چې په کومه شپه باندې وه سپوږمۍ نه وه نو په هغه شپه باندې به یو ستن په پوره میدان کې ولاړه وه او هغې به څلورو طرفونو ته رڼا ورکوله. که دوی پکې د شپې او د اسماتې کې ګرځي را ګرځي خپل کارونه برابري دې لپاره رڼا انتظام الله تعالی وکړو. د خوراک انتظام الله تعالی داسې وکړو چې د صبح صادق د ټیم نوای تر نور خطو پورې الله تعالی به د حلوا په شانتې خوږ سیزو او یا د شهدو په شانتې او د دې دا په شانتې څنګه چې وره ورېږي د اور مالوچو په شانتې نرم او هلکه او سپینو داسې یو غذا وه چې ته من ویلې کېږي. دا به ورېده او دا په ګټو باندې او په څادرونو باندې او په خیمو باندې او یا چې کومې ونې وې پای باندې به پرېوته. دوی به چې سار پاڅېدله د انور خطو په ټیم کې بار یو ځان راغونډوله او د هغې نه به یې د ګوړې د ګیټو په شانتې غونډان به یې ځان جوړلو کېښودل وې او دوی ته ویلې شوي وو چې تاسو تر یو ساعه پورې یو ساعه 4 کیلو وي تقریبا 3.5 سیره نو تاسو د یو ساعه برابرو ځان سره من کېښودی شئ یعنې جمع کوئ ځان سره یږدی دا به ټوله ورځ خورئ تر شپې پورې او دا به سره د یو ورځې پورې کافي کېږي به سبا سهار بیا نور خوراک راځي به تازه تازه به خورئ یعنې د یو ورځې نه سیوا من منه جمع کوئ. صرف د جمعې په ورځ باندې تاسو د 2 ورځو سټاک کولی شئ ځکه د هفتې ورځ د دې د عبادت ورځ وه د هفتې پر به دا نه راته د جمعې پر د 2 ورځو سټاک ځان سره کېږي او باقي به صرف د یوې ورځې. او دې سره سره بیا الله تعالی د خوراک بل انتظام د سلوا وکړو. سلوا یو مرغۍ وه عربۍ په تسمانا وي په وزن د حباره سره د دې مړزانو په شکل کې ډېر زیات الوتي به هم نه شو بره به هم نه شو تللی. الله تعالی به د مازدیګري کې د جنوب د طرف نه یو هوا به راوالوته د سمندر د غاړې نه او دا یو سیل به را روان و د مرغو او ردی د خیمو ته او کورونو ته به داخل شو او دی به څه جال پې نه اچوی نه به په کانټو نه په بل څه به یې نیسلو بلکې لاس کې به یې راټینګولو او یا څادر کې خو په اسانه باندې او ډېر زیات به و. دا باره کې دا حکم شوی چې دومره نصر به حق دی چې څومره ستاسو تر سبا ماښامه پورې کافي کېږي د یو ورځې نه سیوا سټاک به نه کوئ. ها د جمعې پر تاسو د 2 ورځو غوښه نصر کېښودی شئ د 2 ورځو نه سیوا به نه ږدئ. یعنې پابندي صرف دا وه چې د یوې ورځې نه سیوا نه به من هغه خوږ ځي ځان سره ږدئ او نه به دغه غوښه سره جمع کوئ به. دومره کار دی ونه کړی شو لیکن دی ناشکري وکړه نافرماني وکړه. دی موسی علیه السلام ته وایي چې دا تش خوږ سیز به بل څه به پکې ني چې ته کړوا سیز او چې ته امچوري پکار دي چې ته چنچور پکار دي او چې ته چپس پکار دي دا خو تراخه سیزونه پکار دي. بالکل د ښځو صفت یې و څنګه چې ښځو کې ناشکري اکثر په دې کې دا ناشکري وه او څنګه چې هغوی دا کړوا تراخه سیزونه به دیم دکه خوړلو وایي دغه سیزونه پکار دي. او دارنګې دې ته ویل شو چې سټاک به نه کوئ دې جمع کول شروع کړو نو نافرماني وشوه د الله تعالی نعمت د دې نه لاړو. وظللنا علیکم الغمامه دا عطف دی په بعثناکم باندې یعنې ثم بعثناکم او ثم ظللنا یا سورې وکړو مونږه ظللنا دا لسم نعمت دی مونږه سورې وکړو. ظل په عربۍ کې سوري ته وي علیکم په تاسو باندې خطاب خو دی موجوده بني اسرائیلو ته لیکن دا کار شوی دی په مشرانو باندې دی. دی ته دا خبره ولیکي لکه څنګه چې ستاسو په مشرانو الله تعالی سورې کړو د وریځې او من او سلوی درکړو نو ای موجوده بني اسرائیلو دا هغې نه لوی نعمت د نبی علیه السلام دی
هغه وریځ وه نبی علیه السلام د رحمت یو وریځ ده او د نبی علیه السلام دا جسم او د نبی علیه السلام دا د مل او سلوانم لوی نعمت دی. د دې تاسو قدر وکړئ. ستاسو مشران د هغې ناشکري وکړه او تاسو د نبی علیه السلام ناشکري کوئ، نو تاسو هم د هغې لوی نعمت ناشکري کوئ، د دې هم شکر ادا کړئ. علیکم الغمامه، غمام وریځې ته ویل کېږي. عربی کې وایي ته سحاب هم وي او غمام ورته هم وي. غمام د غمون نه دی، غمون معنی پټولو. دې وریځې ته غمام ولې وي؟ لأنه یستر السماء، دې وریځ سره اسمان پټ شي. چې وریځ راشي بر وتا ته اسمان نه ښکاري، ځکه ته غمام ویل کېږي. دې غم ته غم ولې وي؟ لأنه یستر القلب، دا انسان لړو پټ کړي. هلکې وړه مې خفه دی، پړی پرده راغلی وي، او کله چې انسان حشاش بشاش هر ټایم خاندي، خلک وایي د څه دې اورېدلي دي؟ نو دې وریځ ته وریځ ځکه وي، غمام ورته ځکه چې دا د انسان زړه باندې پرده راولي. هلکې زړه زور مې نشته، پړه مې یو ډېر غم پروت دی، نو ځکه غم ته غم وي. الغمامه وریځو، الله تعالی وریځ راولېږله، خو دا وریځ د دې عامو وریځو په شانتې نه وه، دا سپینه مزیداره او یخه وریځ وه. وانزلنا، په پوره میدان باندې چې څومره میدان کې دا بني اسرائیل وو 36 میل علاقه کې دی پراته او په 36 میل باندې دا وریځ به وه، او دا به د شپې نه صرف د ورځې به وه، ځکه چې د نور د تپش نه دی بچ شي. وانزلنا، او بل نعمتو او مونږ نازل کو راوم لګو علیکم پتاسو باندې المن، من خوږ څیز و پشان د شاتو او نرم و پشان د هغه واورې، او خوږ به مو نرم به مو مزیدار به مو. المن، من اصل کې احسان کولو ته وي. دې من ته من ولې وي؟ دا م الله تعالی احسان وکړو په دې باندې. په عرف کې من هر هغه نعمت ته وي چې بغیر د مشقت نه او بغیر د محنت نه حاصل شي ته من ویل کېږي. هر هغه نعمتو چې هغه ته بغیر د تکلیف او بغیر د مشقت او د محنت نه ملاویږي، ای ته من ویل کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي القمأة من المن، وی دا خیړې چرې وی دام د من یو قسم دی. یا خدا چې د من په شانتې سپین دی ځکه، یا دا چې څنګه خریړې خوږ دی غم د شانتې رہی، یا دا چې څنګه من بغیر د محنت او د مشقت نه حاصل شو، نو دارنګې دا خریړې چرې دام د بغیر محنت او د مشقت نه حاصلولی شي. نو القمأة من المن، او نبی علیہ السلام فرمایي وماؤها شفاء للعین، د دې خریړې دا اوبه چې دي دا د سترګو دپاره شفا ده. چې د چا سترګې خوږېږي یا نظر کمزوري وي، نو د هغې لپاره دا شفا ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی زما یو وینځه وه، دا یې سترګې خوږېدې، نو ما 3 خریړي راواغستو. عصرتو 3 اکمؤن، وی 3 خریړي مې واچولې، مې اوبه وباسلې، او هغه مې په یو شیشه کې واچولې، او هغې وینځې د هغې نه به سترګې تورولې، وی الله تعالی د هغې سترګې ښې کړې. امام نووي رحمه الله وی ما یو لوند انسان ولیدو چې سترګو باندې بالکل لوند و، او یا د خریړي دا اوبه په سترګو کې ځان له اچولې، نو الله تعالی د هغه نظر واپس کو. وماؤها شفاء للعین، د دې دا اوبه چې دا د سترګو دپاره هغه شفا ده. نو القمأة من المن. او دارنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل روایت هم دی، ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې العجوة من الجنة، دا عجوه کجوره چې ده دا د جنت نه راغلې ده. وفیها شفاء من السم، وی دې کې د زهر علاج دی. چا در زهر درکړي یا زهریله ماده او ذرات کې خوړلي دي، نو عجوه کجورې خوره. په دې سره بدن کې چې څومره زهریله مادې دي هغه ترې نوځي. او القمأة من المن وماؤها شفاء للعین، ترمذی شریف کې دا روایت دی چې دا خریړې چې قمأتونو دام د من یو قسم دی، او دام د سترګو لپاره شفا ده. او د دې شاه عبدالعزیز صاحب دا لیکي دا ګرم دی، بدن ته ګرمایش ورکي، بل دا چې په دې پوزه کې کیږي نو د دماغونه چې څومره خرابوالی دی، څومره
هغه وسوسې وي، خیالات وي، ټینشن وي، هغه دې سره ختمېږي. چونکې بني اسرائیل ښه اوزګارو، سکار کسب خو د سره نه خولو نه پخولو او نه وینځلو او نه کرلو نه ریبلو او نه بازار ته تللو او بل سکارونه میډیا هغه زمانه کې ونه چې ناسو ټیبل ټاک ته دا تشي تفسیري کوئی دا خبرې وینا نور به څه کولو، نو خامخا په سر بیا بوج راځي. دا یې لپاره الله تعالی ولې د من انتظام کړو. والسلوى، سلوا چې دی جمع سلاوی راځي یا دا اسم جنس دی او واحد سلواتون دی. دا سمانا یو مرغې وه او دا اوس هم دغه علاقه کې شته دا سلوا، یعنې دا نه ده چې د اسمان نه ګنې راغلی او ګنې بیا نشته، نه دا اوس هم په دغه علاقه کې موجود دي. دا مرغۍ د مړز په شانتې دي، دا غوښې ذایقې واله ده، نرمه ده او ګرمه ده او پخولي منسان دي او خوړلي مسان دي. نو والسلوى او مړزانو دا به مازدیګر په ټایم کې رالو او ډېر زیات به رالو تر ماښامه پورې. دی به ځان له راټینګ کړو، حلال به یې کړو، پاخه به یې کړو او دا وچه غوښه به یې خوړه. نو غوښه به یې خوړه او سره دکه هغه من به یې خوړلو او د اوبو انتظام هم الله تعالی وله کړو. دا د دې خوراک او څښاک او دې سره سره چې کم انسان په بدن باندې جامې وي، نو هغه جامې به شلېدې نه، زړېدې به هم نه او خیرنېدې به هم نه. جامې په بدن چې رچای بس همدکه به کافي وي. او ماشوم به چې پیدا شو نو پیدا کېدو سره به د کمپنۍ نه به سره پکې جامې راغلې وي، نه جامې په بدن باندې وي. نو چې ماشوم به څنګه لویېدو کپړې به سره هم لویېدې به. د هغې د سوټونو هم الله تعالی انتظام وله کړو او نوکونه به یې چا نه لویېدلو او نه به یې د سر ویښته لویېدلو. نو د دغې انتظام الله تعالی وله کړو. یعنې دومره نعمتونه په دې باندې، خو حکم دا و چې الله شکر ادا کړې، صرف دا کافي ده. لیکن دی په دې کې خیانت وکړو. کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو ورته ویل شو خورئ تاسو من طیبات ما. دا کلو امر د پاره د وجوب نه دی، د اباحت دی، ستاسو لپاره مباح دي. که چېرې من خورئ تش نوم ټیک ته او که سلوا خورئ نوم ټیک ته او که روجي نیسئ نوم ټیک ته. کلو خورئ تاسو من طیبات ما، د پاکو عمده هغه څیزونو نه. طیب پاک څیز ته ویل کېږي چې عمده وي او پاک وي، چې بدبودار هم ني او خراب هم ني. ما رزقناکم چې درکړي مونږ تاسو ته. او طیب ورته ځکه وایي چې څوک ستاسو د لاسو کمایي نه ده، تاسو دا چې لین دین کوئ یا زمینداري کوئ نو پای کې خیانت کولی شئ. دا خالص د الله طرف نه خالص پاک او حلال مال دی. نو خورئ تاسو ما رزقناکم هغه چې درکړي مونږ تاسو ته. لیکن دی زیاتې وکړو، ذخیراندوزي شروع کړه او هغې سره غوښه خرابېده. بخاري شریف کې روایت ته نبی علیه السلام فرمایي لولا بنو اسرائیل لم یخبث الطعام، که بني اسرائیل نه وې نو سالن به نه خرابېدو. دا و چې دا سالن خراب شي لږ ټیم پې تېر شي نو ذایقې بدله شي او بیا ورو خراب شي، د خوراک قابل ني. وایي دا یې نه مخکې به سالن نه خرابېدو. دا د بني اسرائیل نافرمانی او ناشکري وکړه، د هغې د وجې نه پوره دنیا لپاره یو قانون مقرر شو چې خوراک خرابېږي. لولا بنو اسرائیل لم یخبث الطعام. او یو روایت کې داسې دي لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، غوښه به نه وه خرابه شوې، ځکه چې دې غوښه کېښوده نو خرابه شوه. د هغې د وجې نه پوره دنیا لپاره قانون شو چې غوښه خرابېږي. او دغه روایت کې دام دي لولا حواء، که بی بی حوا نه وې نو لم تخن انثى زوجها الدهر، چېرته به یو ښځې خپل خاوند سره خیانت نه کړې. که بی بی حوا چېرې دا کار نه وې کړی نو په دنیا کې به چېرته یو ښځې خپل خاوند سره خیانت نه کړې. خو چونکې بی بی حوا نه خبره وشوه، د هغې د وجې نه اولاد کې هم دا خبره راله. بی بی حوا خیانت نه دی کړی، څه فحش کار یې نه دی کړی، سره ګناه کار یې کړی دی. آدم علیه السلام هغه دانه نه خوړله میوه. ابلیس او بی بی حوا ته ترغیب ورکو چې دا سړی دی پوهه که دې خو په خبره نه پوهېږي او دې کې ستاسو دواړو فایده ده، او ورته ووایه چې دا وخورې نو همیشه لپاره به جنت کې. نو ابې بی بی حوا علیه السلام آدم علیه السلام ته ترغیب شروع کړو، ورته ووایي چې به یې وخوره دې کې زموږ فایده ده.
نو د بیبي حوا په ترغیب او مشورې سره آدم علیه السلام میوه وخوړه. د دین حدیث کې تعبیر په خیانت سره شو، یعنی یو غلطه مشوره ورکړې شو. نو دای د وجنه زنانو کې اکثر دا مسله رااله چې دین خپل خاوندان سره خیانت کی. نو دا خیانت مطلب دا چې همها ګناه وکي یا فحش کار وکي، مطلب یو مشوره متعال دا چې درکې چې همها توا په ګناه کې مبتلا شي، نافرمانی بدل وشي. نو لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر کلوا من طیبات ما رزقناکم. اوسم دا مسله ده کچری سالن خراب شو، ذائقه بدل شو، بدبودار شو او دا خرابوالی د حد نه سیوا شو، ای خوراک بیا جایز نه دی. خپل به نه خوري او ګاونډیانو کر به نه لګي چې ځاګي به وخوري، چې ستاده پاره یو سیس ټیک نه بل چا کر به څنګه لګيږي. ها بیا سارو ته کېږي. البته په او غوړی او شاتو دا کچره خراب شو روان شو نو خړی شي، کپه روان شي بیا خړی شي. الاشباح والنظائر دا مسله لیکلې ده. وما ظلمونا او دی عوامو کې دا خبره مشهوره چې نبی علیہ السلام چتا بیگانه روټه نه د خړلې سالن نه خړلې. بخاری کې روایت ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه درې میلمانه کور ته راوستلو او سالن روټه تیار کړه او بیبي ته ام رومان نومي فراس او عبدالرحمن ته وی چې میلمانو له روټه ورکې ځکه د نبی علیہ السلام سره ما نا وخت برازمه. ابو بکر صدیق سے بچ ترسو نبی علیہ السلام کور ته نو دن نشوي نه براتو، هغه د شپې 11 بجې او 12 شو کو هغه 10 بجې وي. پداش په نبی علیہ السلام صاحب امور ته کولو نا وخت شو، دلته میلمنو خوراک نکو. عبدالرحمن بن ابي بکر ته چې خوراک وکې کله ما پلار راغې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما ته بکاریږي بیا هغه نن داغه بغیر خوراک نکو. دلته ابو بکر صدیق سره نا وخت کو چراغ بیبي وته وې چې تاسو د میلمنو غم نشته چې ته بار ګرځې، یولې میلمنو روټه نه راولې وینا. بس ابو بکر صدیق سے غوسه شي یا غندرو عبدالرحمن غندره کم ځای کې تراشه لګونته کې تکم ځای وي. خیر هغه ز پټ شوما یا ابو بکر صدیق سے کینا سم میلمنو ته خیر روټه وي موږ نه خورو. ابو بکر صدیق قسم خو زم نه خورما بیا اعوذ بالله چې دار شیطان د طرف نو او روټه دیو خړله. اگر روټه نورم سیوا کېدا سلور کسان لګیو بیام سیوا کېدا. نو بکر صدیق رضی الله عنه اگر روټه چې بیگانه و هغه نبی علیہ السلام له ولېګلا ودا وسار نبی علیہ السلام خوري. دا بخاری روایت ده. او بیا غ سحر نبی علیہ السلام کرا پرتوا روایت کې داری چې یو قوم یو معاهده و یا صلح و هغه بیا سار رالو تقریبا 12 کسانو. نو هغه د دیو سلورو کسانو روټه سحر بیا 12 کسانو مخونه دومره برکت پای کې الله تعالی چويو. دا صحابه چې کني بیگانی سارن غني سار نشي خړدا خبر نه بس خراب دینی بدبودار دینی. د سحر خوراک ماهام کولی شي، د ماهام سالن سحرم خړی شي. وما ظلمونا او دی ظلم اونکو په مونږ باندې نه زموږ څه نقصان یو په خپل نقصان یو کو، ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن ودی په خپل ځانونو باندې یظلمون چې ظلم وکولو. نعمت الله تعالی واغستو دی مونږ لا ناشنا خوراکونه پکار دي، مهنت او مشقت سره علم الله تعالی بیا ورکړو. او سوريو کومنګا پتا سبحان د وریازي امون ناولېګو پتا سبحان دي تورنجبین لرو مړزانو لرا خوري تاسو د پاک واسیزوننا چې درکړي مون تاسو ته او دې ظلمونه کو پم غواندي لیکن ودي په خپل ځان باندې چې ظلم یې کولو. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا أو كلاتي منغا ادخلوا داخل شيء هذه القرية دي كليتا فكلوا منها فاسخريتا سوددينا حيث شئتم
کم ځای کې چې خوښوئ ستاسو رغدا ففراخۍ سره ودخلوا الباب سجدا او داخل شئ په دروازه باندې سجده کوونکي وقولوا وایئ حطة معافي د ګناهونو نغفر لكم مونږ به بخښنه وکړو تاسو ته خطاياكم د ګناهونو ستاسو وسنزيد المحسنين او یقینا مونږ به زیاتوو د پاره د نیکو کارو فبدل الذين ظلموا پس بدل کړه کسانو چې ظلم یې کړو قولا وینا لرا غیر الذي علاوه د اغنا قیل لهم چې ویل شوی و دیتا فانزلنا على الذين ظلموا پس مونږ نازل کو کسانو باندې چې ظلم یې کړو رجزا عذاب من السماء د اسماننا بما كانوا يفسقون فسبب د دې چې دی نافرمانی کوله په دې دوه آیتونو کې د الله تعالی د یو نعمت بیان دی او د بنی اسرائیل د ناشکرۍ او د نافرمانی بیان دی بنی اسرائیل په میدان تیه کې وو الله تعالی ول درنا تنظیم کو د سوري تنظیم کو او بغیر د مهنت او د مشقت نه د خوراک او د اسکاک تنظیم ول الله تعالی کو منو سلوابا سارو ما هم راتلو دی بخوړلو دی موسی علیہ السلام ته وی چې یو قسم خوراک ته منو سلوا امغه بار بار خرو د خلی د ذایقې د حقولو د پاره سنور متبادل خوراکونه پکار دي د موسی علیہ السلام په دعا سره الله جل شانه دی تو فرمایلو چې تاسو ردی میدان نبار یو بل علاقه رالته لړشي چې هغه اریحا ده دا علاقه خالی و او الته کې میوه او قسم خوراکونه موجودو نو الته بتاو داخلي د خن خکول د پاره الته خوراکونه کولی شي او چې الته زینو دوه کارونه وکوي یو خدا چې په جواب باندې او معافي غواړي نافرمانی تاسو ډیری کړی دي ګستاخی او بے ادبی هم کړی دي نو دا غي معافي بد الله پاک نه غواړي چې خدای موږ ګناهونه موږ ته معاف کړي او عملی تور باندې وا عجزي کوي سرونه بخکته وړي ندامت سره او پیمانتیا سره بځي داخله چې کله ته داخلي درو نو بعضی خلکو پکې په خله باندې وینا بدل کړه دي ته ویل شو چې معافي وغواړي د معافی پزیدی دانی اور بشی او غنم غوښتلو او د عملی عاجزه پزې باندې د خلقوسو په شکل کې د هر ته داخل شو نو یو بل ګستاخی او بل بے ادبی وشو د الله تعالی عذاب په دی باندې فورن راغی د طاعون مرض او وبا په دی باندې رااله نو ډیر خلک په ورځ باندې انتقال وکړو او ډیر خلک بیا وروسته د عذاب د لاسه هغه وفات شو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا او کله چې وی مونږه ادخلوا داخل شئ هذه القريه دي کلیتا دین مراد اریحا ده نور اقوال پکې مشتا چې بیت المقدس او اعلا وغیرہ راجح کول دار چې دا اریحا ده اریحا د بیت المقدس او د ملک شام نه بار علاقه ده او دا خالی و مخکې دا مالکو سره و مالکو د ازمکه بیا پرې خو ده اغیل ته ملک شام کې قابضو او د ازمکه خالی و او دا زرخیزم و باغات او میوه پکې قسمه قسم وي د موسی علیہ السلام په دعا سره بنی اسرائیل ته ایجاد مې جلتا تاسو تلی شي اول خدای میدانی تیه نم بار نشو وته دیو د وتو کوشش کو چې ارسم را سفر ودی وکاو ماستن بسم لاستو بیا په میدان کې موجودو د علاقې نه بار نشو وته او د موسی علیہ السلام په دعا سره دی د دې علاقې نه وتل وته ممکن شو نو اریحات لړشه او الته کې تاسو د خپل چاحت مطابق خوراکونه کولی شئ هذه القريه دي کلیتا بعض مفسرین چې دا بیت المقدس ته او شاه عبد العزيز رحمت الله علیه چې نه بیت المقدس نه دی
ځکه بیت المقدس ته بیت المقدس او بیت المقدس دواړه ویلی شي. دا لفظ مقدس هم دی او مقدس هم دی، بیت المقدس او بیت المقدس. نو بیت المقدس ته دی د موسی علیه السلام په حیات کې نه داخل شوي. دا بیا د یوشع د جالوت په زمانه کې بیا دی، د جالوت او طالوت په زمانه کې بیا دی بیت المقدس ته تللی دی. او دا د موسی علیه السلام د حیات خبره لګندې دی. د موسی علیه السلام په زندګۍ کې دی بیت المقدس ته نه دی داخل شوي. راجح قول دا دی چې دا اریحا دی. بعض مفسرین حضراتو ته دا وهم په دې خبره باندې وشو چې د آیت کې د حطتون لفظ راغلی دی، وی تاسو حطتون وایي. نو بعض مفسرین وی چې بیت المقدس کې یو دروازه ده، هغه دروازې نوم حطتون دی، حطه. وی چونکې دې ته د حطتون ویلي شوي دي چې که تاسو باید په حطتون دروازه ور داخل شئ او په خوله باندې معافي واړئ، او دا دروازه خو بیت المقدس کې ده. د دې وجې نه د قریې نه مراد هغه بیت المقدس والا دروازه ده. او صحیح خبره دا ده چې دا دروازه خو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې جوړه شوې ده، چې کله هغه د بیت المقدس تعمیر کو نه دا دروازه جوړه کړې باب حطه، او واقع د موسی علیه السلام د زمانې ده. او موسی علیه السلام دا د سلیمان علیه السلام نه تقریبا 1200 سال مخکې تیر شوی دی. نو دیو جن دا دروازه د حطتون نه ده، بلکې د موسی علیه السلام په زمانه کې هو د بیت المقدس تعمیر هم لا نو شوی، یعنې هغه یو وران وجاړ پروتو. نو د هذه القريه نه مرادو هغه اریحا دی. قریه په عربی کې کلی ته ویل کېږي چې آبادي پکې ډېر وي، که لږې او که ډېرې. قریه د قریتو نه دی، قریتو معنی جمع کولو. دی کلی ته ولې قریتون وي، په دې کې هم خلک را جمع شوي. هذه القريه دی کلی ته فکلو پس خورئ تاسو منها ردی کلینا، دغه کلی ته لاړ شئ هلته کې تاسو خورئ. چونکې میدان تیه وچه علاقه ده، زرخیزه نه ده، سرسبز و شاداب نه ده، نهرونه پکې نشته، اوبه پکې نشته. هلته کروندې تاسو نشئ کولی، باغات هم هلته نشته دی، خو شاړه ځمکه ده. البته اریحا سرسبز و شاداب ده او زرخیزه ده، هلته کې قدرتي میوې شته دی. نو منها د دغه کلي نه حیث شئتم چرته چې ستاسو خوښه وي. حیث شئتم یې ووایي، مطلب دا دی که تاسو هلته ځئ او که بیا واپس میدان تیه ته راځئ، که هغه کلي کې خوراکونه کوئ او د موسم په موسم باندې هلته ځئ او بیا واپس میدان تیه ته راځئ نو هم صحیح ده، او که نه هلته وخت تېروئ نو هم صحیح ده. که هلته تاسو میوې شو کوئ او بیا واپس دلته کلي ته راځئ میدان تیه ته هم صحیح ده، او که نه هلته کې کینئ او هلته کې خوراکونه کوئ نو هم صحیح ده. حیث شئتم یې ځکه ووایي، یعنې دا نه چې تاسو به صرف هلته ځئ او میوې به شو کوئ واپس بیا دلته راځئ او دلته به یې خورئ. نه، هلته هم خوړی شئ، دلته هم خوړی شئ، هلته هم اوسېدی شئ، دلته هم واپس او میدان تیه کې هم اوسېدی شئ. حیث شئتم کوم ځای کې چې ستاسو خوښه وي. او رغدن ففراخی سره، رغدن ځکه وایي یعنې دا نه چې صرف د ټیسټ دپاره او د خولې د ذایقې د ښه کولو دپاره به صرف خوراک سکنه به کوئ. وي نه نه، بلکل خېټې ډکولی شئ تاسو، خو بلکل په بر بیټ باندې ښه برابر خوراکونه تاسو هلته هم کولی شئ. نو رغدنو یعنې د په خوراک څه پابندي نشته چې یعنې لږه به خورئ د ضرورت د وجې نه. نه، حیث شئتم رغدن چې کوم ځای کې مو خوښه او چې هر څومره خورئ. ودخلوا الباب یو کار به کوئ چې دغه کلي ته ورځئ، دغه اریحا ته، نو د دوه خبرو التزام به کوئ، په خوله باندې او معافي غواړئ، بهنه به غواړئ، او عجزۍ سره او انحنا سره او تواضع سره به داخلېږئ. ودخلوا الباب او داخل شئ په دروازه باندې. پخوا زمانه کې د هر کلي نګیر چاپیر به یو دیوالو او دا کلي به دروازې وي، د ان او د اوټو خپلې خپلې دروازې به وي. نو دغه کلي و دروازې وي د اریحا او د نګیر چاپیر دیوالو. نو دې ته ویلی شو چې کله دروازه باندې داخلېږئ نه عجزي به کوئ. ودخلوا الباب
او داخل شي په دروازه باندې سجدن سجده کوونکی. سجده به څنګه کوئ؟ د سجدې په حالت کې هوسړی په دروازه نشي داخلي دی ځکه د سجدې په حالت کې تلل ګران دي. اے سجدن متواضعین عجزی کوونکی به تاسو. سجده کې انتهایی عجزی ده. غایت خضوع او خشوع ته سجده ویل کېږي چې انسان د خپل تندې او د پوزه په ځمکه او په خاورو کې کیږي. د دې نه زیات عجزي بل نشته دی چې انساني پوزه ورته په ځمکه باندې کېښوده. نو مراد د سجدن نه عجزي کوونکي، انحنا کوونکي، تواضع کوونکي. سجدن سجده کوونکي په عجزۍ سره، او یادا چې رکعن په رکوع سره، او یادا چې دروازې ته کله لړ شي نو دروازه کې اول سجده وکړي عملي طور باقاعده، او بیا پاسې بیا داخل شي. یا چې کله دروازې نه تاسو ووړئ نو په ځمکه باندې سجده ولګوئ نو دا به سجده شکر شي. سجدن سجده کوونکي. وقولو حطتن او وایي تاسو حطتن. حطتن دا نه چې دا لفظ د حطتن او حطتن وایي دا لفظ ویل مقصود نه دی ځکه حطتن د عربی ژبې لفظ دی او د دې ژبه عبراني وه. نو په عبراني کې به تاسو څنګه حطتن وایي؟ حطتن خو د عربی ژبې لفظ دی. د حط معنی کمولو او ریجولو. د ګناهونو معافۍ سره ګناهونه وریجېږي او معاف شي ته حطتن ویل کېږي. نو حطتن دا لفظ مقصود نه دی، یعنې داسې الفاظ وایي چې پای سره معافي طلب کولی شي. اے الله مونږ ته بخښنه وکړي، اے الله مونږ ته معافي وکړي، یا الله زمونږ سرکشي معاف کړي، اے الله زمونږ بغاوت معاف کړي. د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ په خپله ژبه کې چې هر قسم الفاظ وي. نو حطتن یعنی احط عنا ذنوبنا، اے الله زمونږ ګناهونه زمونږ نه وریږي او مونږ ته معاف کړي. حطتن معافي غواړو، معافي د ګناهونو غواړو، یا حطتن معنی توبه توبه زمونږ د ټولو ګناهونو. نو دا دوه کارونه وکړئ، په خوله باندې معافي غواړئ او بدن په عجزۍ سره داخل شي په دروازه باندې. چې دا دواړه کار وکړئ نو موږ به څه وکړو؟ نغفر لکم، موږ به بخښنه وکړو تاسو ته. غفره یا غفیرو معنی پټولو. دا ګناهونه چې دا یو خیري دی چې بدن پورې ونښلي، د دې خیري پټول پکار دي ځکه دا بدبو کې او بدنما وي، بدن ورسره خرابېږي، بدنما لګي، نه پټول پکار دي. څنګه چې دیوال باندې کرښې راکاږي یا نور غلط لیکل پای باندې وشي نو یې پاسه پینټ او چونه پکار ده چې هغه بدنمایي ختم شي. نو دا ګناهونه چې دا د انسان په بدن باندې غلطي لکیرې دي مختلف قسمه، نو په معافۍ سره هغه لکیرې پټې شي. عربی کې مغفر ټوپۍ ته ویل کېږي، جنګي ټوپۍ ته چې مجاهد په سر باندې ټوپۍ اچولې ده د خودو، هغې ته مغفر ویل کېږي. جمع غفیر چې ډېر خلک یو ځای کې راجمع شوي او دومره ډېرې چې ځمکه یې پټه کړي ته جمع غفیر ویل کېږي. نو نغفر لکم، موږ به معافي وکړو تاسو ته، ستاسو ګناهونه موږ تاسو ته معاف کړو، خطایاکم د ګناهونو ستاسو. وسنزيد المحسنین، دا سین دپاره تاکید دی او یقینا موږ به زیاتو دپاره د نیکو کارو. محسنین جمع د محسن ده. محسن هغه چاته وي من احسن فعله وقوله، چې چا خپل فعل او قول عمل او خبره سمه کړه او نیکو کار کوه ته محسن ویل کېږي. چونکې بني اسرائیل دوه قسمه وو، یو هغه چې انتهایی تابعدار او شکرګزار وو لکه موسی علیه السلام شو، هارون علیه السلام شو، یوشع بن نون علیه السلام وغیره وغیره، نه نیکو کار شو. نو هغوی له الله تعالی اجر سیوا کی، ترقي به ورله ورکړي، او چې دا کوم ګناهګار او خطاکار دي قدم په قدم یې نافرمانۍ کوي نو هغوی ته به الله تعالی ګناهونه معاف کړي. و دې چې کله ور داخلېدل نو دې څه وکړو؟ دې د خولې هغه وینام بدله کړه او عمل یې بدل کو. فبدل الذین ظلموا، پس بدل که هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو. فبدل الذین ظلموا یې ووایي، قرآن دا نه چې فبدلو دې ټولو خلکو دا خبره بدله کړه. فبدل الذین ظلموا یې ووایي
معلومیږي دا چې څه خلکو وینا برابر کړې ده، معافي یې غوښتله د ګناهونو، خو څه خلک داسې و چې هغه وینا بدله کړه، د معافۍ په ځای نور الفاظ شروع کړو، مذاق او استهزاء شروع کړه. فبدل الذین ظلموا، پس بدل کړه کسانو چې ظلم یې کړو، چې کوم ظالمانو، چې کوم سرکشه وو، قولا وینا لره غیر الذي علاوه د هغې نه قیل لهم چې دې ته ویلې شوي وه، چې کومه وینا دې ته ویلې شوې هغه یې ونه کړه او د هغې په ځای نوره وینا یې وکړه. نو قرآن کریم دا ونه وي چې هغه وینا د دې څه وه، نو هغې ذکر کولو مناسب نه دي، او نافرماني او ګستاخي او بېادبي یې وکړه، نو چې کوم مقصود هغه ادا نه شو. او فبدل الذین ظلموا یې ووایي، یعنې دغه خلک ظالمانو، خپل ځان سره ظلم او زیاتي وکړو. دې څه ووایي؟ بخاري شریف کې دا روایت دی او مسلم شریف کې هم دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې کله داخلېدل نو دې ووایي یعنې حنطة فی شعیرة یا حبة فی شعیرة، دې غنم او دانې یادې کړې چې غنم یا حنطة هغه غنمو ته ویل کېږي او حبة دانو ته وي، فی شعیرة چې هغه په وږو کې وي او په بمبلو کې وي. نو دا حنطة په دی حنطة یا حبة دې یاد کو. دا یو مذاق شروع کو، استهزاء یې وکړله چې حنطة سره مناسب لفظ حنطة دی. اصل کې دی په خپله ژبه کې سمکانن ووایي، په عبرانۍ ژبه کې سمکانن هغه سرو غنمو ته وي، حنطة حمرا سره غنم یاد کړو. نو دا حنطة په دی سره غنم دی یاد کړو. او عمل یې څه چې کله داخلېدل نو خړپوس یې کولې د ماشومانو په شانتې. دا هم د بخاري په روایت کې دي، یزحفون علی استاحهم، د ماشومانو په شان چې په ځمکه باندې ښویېدلو او په دروازه ور داخل شو. خو دا کار ټولو نه دی کړی، دا بعضې خلکو کړی دی. ځکه خو قرآن کریم فبدل الذین ظلموا وایي چې کوم پکې ناشکره او ظالمانو او د چا په فطرت کې دا خبرې وي هغې دا کار وکړو. او قرآن کریم فبدل الذین ظلموا قولا وایي، یعنې دا نه چې ګنې صرف د خولې وینا یې بدله کړې ده او عمل یې ګنې سمو ګنې اجازې سره داخل شوي دي، نه دا فبدل الذین ظلموا دا خبره دواړو خبرو ته شامله ده، په خولې وینا یې بدله کړې ده او عمل یې بدل کړی دی. قیل لهم چې ویلې شوي وه دې ته، نو فانزلنا چونکې بېادبي وشوه، ګستاخي وشوه، ناشکري وشوه، نو د الله تعالی عذاب په دې باندې راغی. فانزلنا علی الذین ظلموا، پس موږ راولېږو نازل هم که په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو. علی الذین ظلموا یې ځکه ووایي چې د عمومي عذاب نه راغلی په ټول لښکر باندې، په ټول بني اسرائیلو باندې چې کومو خلکو نافرماني کړې وه صرف په هغې باندې راغی. علی الذین ظلموا رجزن، رجزن عذاب ته ویل کېږي، مراد ترې طاعون دی. الله تعالی په طاعون راولېږو من السماء د اسمان نه. روایت کې راځي چې دا طاعون لومبې په بني اسرائیلو باندې راغی، لکه بخاري شریف کې روایت دی. دا طاعون لومړنی مرض دی چې دا په بني اسرائیلو باندې د هغې د نافرمانۍ د وجې نه راغی، او د هغې د وجې نه د دې 24,000 کسان هغه مړه شو او 70,000 کسان نور بیماران شو، هغې بیا وروستو وفات شو. او دا 24,000 په هغه ورځ باندې. طاعون د طعن نه دی، او طعن اصل کې د نیزې ګزار ته ویل کېږي. څنګه چې د نیزې په ګزار سره سړی فوراً مري، دارنګه طاعون سره سړی فوراً مړ شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، بخاري شریف کې روایت دی چې دا طاعون مرض په هغې باندې راغی، نو دا اوس هم دنیا کې شته دی. او کله چې الله تعالی یو قوم سره اراده وکړي د عذابو، دا طاعون مرض په هغې باندې نازل کړي، بیا که په دغه قوم کې څه خلک بې ګناه وي چې هغې د عذاب مستحق نه وي، هغې ورسره مړه شي، نو د هغې لپاره به شهادت وي. او کوم خلک چې فاسقان او فاجران یا کافران وي د هغې لپاره عذاب وي. مطلب په یو کلي باندې عذاب راغی طاعونو، نو ټول کلي خو ګناهګار نه، چې کوم بې ګناه یې لپاره شهادت دی، او چې کوم ګناهګار دي هغې لپاره عذاب دی او پکړ دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو علاقه کې طاعون دی او تاسو واورېدو اذا سمعتم بارض الطاعون،
چې کله تاسو د یو علاقې باره کې دا خبره واورئ دا چېرته کې طاعون دی نو بیا هغه علاقې ته مه ورځئ او چې کوم خلک هلته موجود دي د مخکې نه هغوی د دغه علاقې نه بار نه وځي. وجه دا ده چې کوم خلک په یو کلي کې موجود دي هلته کې طاعون مرض راغی دغه خلک به د کلي نه ځکه نه وځي چې د کلي عیادت او تیمارداري او د بیمارانو او چې کوم وفات شي د هغې خدمت به څوک کي بیا دې صحتمند دی نور خلک وفات شو څه بیماران دي هغې د خدمت په کار دی چې دې د کلي نه بار ووتو نو بل څوک به راځي نه دې ترې ووتو نو څوک به خدمتونه کي بیا بل دا چې دې له دغه علاقې نه ولې وځي د دې یاري نه چې ګنې مرګ نه وبچ شمه نو مرګ صرف په طاعون کې د مرګ هر ځای کې شته دی بغیر طاعونه خلک سهار و ماښام مري دا نه چې ګنې مرګ په طاعون کې دی او نور خلک دلته ورځي نه ځکه چې که چېرې دې هغه علاقې ته لاړو او هلته کې قدرتي بیمار شو اصلي بیمار شو بیا به دې خپل ځان ملامته کي چې ما ته چا وایي چې دلته کې راځه چې رالم نو بیمار شومه یعنې ځان یې په خپله ازمایش ته وروغورځو نو دغه علاقې ته مه ورځه او که د یو سړي عقیده او توکل برابر دی او دا یقین دی چې مرګ په طاعون کې نه دی د الله حکم سره دی عقیده یې ټیک ته او د خدمت په اراده علاقې ته ورځي نو تللی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الفار من الطاعون کالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر يوم الزحف. نبی علیہ السلام فرمایي چې د طاعون د علاقې نه تیښته کولو په دې نیت باندې چې د مرګ نه ځان بچ کړمه نو د طاعون علاقې نه تښتېدل داسې دي لکه د میدان جنگ نه تښتېدل چې ګناه دی او دارنګه د طاعون په علاقه کې پاتې کېدلو دا داسې دي لکه سړی چې په میدان جنگ کې کلک او مضبوط پاتې شي نو دا طاعون د الله طرف نه رحمت هم دی او د الله طرف نه عذاب هم دی د نیکانو خلکو دپاره رحمت دی او د نورو خلکو دپاره بیا عذاب دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی فناء امتی بالطعن والطاعون زما د امت فنا په دوه خبرو راځي دی به ختمیږي یو په نیزو سره طعن نیزې ته وي دی به یو بل نیزې رابغي په تورو به یو بل وخي قتل عام به یو بل وجني به د الله عذاب خو په دې عمومي به نه راځي لکه په نورو قومونو چې راتو لیکن جنګونه به خپلو کې کي والطاعون او طاعون به راځي په یو علاقه باندې په خاصو خلکو باندې. بل حدیث کې داسې دي اذا کثر الزنا نو کثر القتل او اذا کثر الکذب کثر الحرج. نبی علیہ السلام کله زنا په قوم کې سیوا شي نو قتل سیوا شي بیا مرګونه سیوا شي او کله چې دروغ سیوا شي بیا حرج سیوا شي. حرج او اندادن قتل توي چې نه قاتل ته په سبانه می قتل کوم نه مقتول ته په ما زول یو قتل کړی شم چې بے ګناه خلک قتلېږي دا به سیوا کېږي دروغ د وجې نه. فانزلنا علی الذین ظلموا پس موږ نازل کړو په هغه کسان باندې چې ظلمو چې ظلم یې کړو رجزا عذاب او چې طاعون من السماء د اسمان د طرف نه دا یو آسماني عذاب بما كانوا يفسقون دا بعد پاره سببیت ته یعنی به سبب فسقهم په سبب د دې چې دی نافرمانی کوله د نافرمانی د وجې نه. او کله چې مونږه داخل شه په دې کلی ته پس خوای تاسو دینا کم دې کې چې تاسو خووي په فراخه سره او داخل شه په دروازه باندې سجده کوونکې او وای تاسو معافي واړو د ګناهونو موږ معافي کو تاسو د ګناهونو تاسو او یقینا موږ زیاتو د پاره د نیکو کارو پس بدل کړه کسانو چې ظلم کړه وینا لرا علاوه داینا چې د ویل شي وا پس موږ نازل کو په کسانو باندې چې ظلم کړه عذاب د طرف د اسمان نه په سبب د دې چې دینا فرمانی کوله. زمون خپل ټول ورونو ته خاص دی چې کم ملګري زمونږ د چینل کتونکي دي تاسو زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن چې دی د هغې غنټۍ هغه بټن تاسو هغه هم ووهئ چې زمونږ هر نوی ویډیو تاسو ته چې دی هغه در رسي. زمونږ خپل ټول ورونو ته خاص دی چې کم ملګري زمونږ د چینل کتونکي دي
تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن چې دی د هغې هغه ګنټۍ هغه بټن تاسو هغه هم ووهئ چې زمونږ هره نوې ویډیو تاسو ته چې دی هغه در رسي. زمونږ خپل ټولو وروڼو ته خواست دی چې کوم ملګري زمونږ دا چینل کتونکي دي تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن چې دی د هغې هغه ګنټۍ هغه بټن تاسو هغه هم ووهئ